بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو پی ټی ایم ولې جوړ شو؟ پی ټی ایم اوس څه غواړي؟ ملګرو پی ټی ایم د ریاستي سکیورټي ادارو د دې د ظلم له وجې جوړ شو چې وایي چې ظلم څومره هم زیات شي اخر به ختمیږي. دا په وزیرستانیانو باندې، په قبایلو باندې، په چیک پوسټونو باندې ډېر زیات غټ مظالم کېدل. په ګاډي باندې چې لاس وایستو نو یو کرنل او یو میجر یو سپایي به درته راغی او د وزیر ته به ووایي چې تا کې تکبر زیات دی ځکه زه تا د لاس وم. زموږ د ښځو بچیان په چیک پوسټونو باندې وشول، زموږ عزتونه لوټ او تار تار شول. زموږ خلکو دعاګانې غوښتې چې الله قیامت راولي، یا الله قیامت راولي چې موږ د دې دنیا نه خلاص شو، موږ چېرته په قبر کې په آرام ژوند تېر کړو. ملګرو هغه قیامت راغی، هغه قیامت په موږ نه، هغه قیامت په سکیورټي ادارو راغی، هغه د دوی په پالیسو راغی. کله د هګۍ د خرڅولو خبره کوي، کله یو ته سوال کوي، کله بل ته سوال کوي، کله بل ته سوال کوي، او د پاکستان په ګری لیسټ کې هم راغی او سوالونه کوي. هغه نور څه هم نه دي، زموږ د مظلومانو وینو آزار والی دي. ملګرو پی ټی ایم د خویندو د میندو د اوښکو پاکولو یو تحریک دی، زموږ د میندو په خوله باندې خندا راوستلو یو تحریک دی. تاسو به لیدلي وي چې څومره خلک راخلاص شو، د هغې خویندې میندې اوس وګورئ څومره خوشحالي دي. هغه خلک څومره پی ټی ایم ته دعاګانې کوي، هغه زموږ ته څومره دعاګانې کوي چې الله کامیابي ساتي. او بیا د هغې بل انسان لپاره موږ جیل تېروو، موږ وال ټکول خورو، موږ په ځان باندې فایرونه کټ کوو، موږ ستړې ستومنې تېروو. ولې؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی په بخاري کې، المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. غټ مسلمان، کامل مسلمان هغه دی چې د هغې د ژبې او د لاس نه بل مسلمان محفوظ وي. الحمدلله زموږ د ژبې او د لاس نه بل مسلمان محفوظ دی. موږ د بل ظالم نه هم یو مسلمان رانیسو او د هغې د ظلم نه یې بچ کوو. رسول الله صلی په بخاري کې بل حدیث دی چې کامل مسلمان هغه دی چې هغه د ژبې او د لاس نه ټول انسانیت محفوظ وي، د هغې جان او مال محفوظ وي. الحمدلله پی ټی ایم د ټول انسانیت لپاره لګیا دی، د ټولو د انسانیت لپاره आवाज اوچتوي. ملګرو دلته ډېرې خبرې کېږي. پی ټی ایم غیر ملکی ایجنډا ده، پی ټی ایم د ان جی او ایجنډا ده، پی ټی ایم پلانای شی دی. ملګرو دا هسې د خپل ځان ناکامي پرې ورکوي او دی دا سوچ کوي چې پی ټی ایم به ناکام شي، زه به اوچت شم. ملګرو هیڅکله هم تاسو خفه کېږئ مه، خپل ډاډه اوسئ. اوس د دې وخت ختم شوی دی، اوس د مظلومانو وخت راغلی دی، اوس د دوکابازانو وخت ختم شوی دی، اوس د هغې وخت راغلی دی چې چا سره او یا کله دوکې شوي دي. نن موږ تاسو به انشاءالله د خپلې خاورې لپاره کار کوو. خپله خاوره به موږ تاسو خپله مور ګڼو، خپل عزت به ګڼو، خپله خاوره ته به موږ تاسو عزت ورکوو. څوک چې وطن خرڅوي مور خرڅوي. که موږ شرطه وطن ته د خپل مور په نظر نه وکتل، ولا به موږ تاسو به داسې وو لکه څنګه چې د 40 کاله او یا د 70 کاله او خصوصا د 20 کالو رسوله موږ در په دره ګرځولی چې موږ خپل وطن ته مور نه وویلي، موږ خپل وطن ته د مور ټیکری نه وویلي. خپل وطن د مور ټیکری دی، د ما چرته گزار کوي، دا چرته هم بې عزتي ته مه ورکوي. ملګرو دا دنیا ده، دا دنیا به چلیږي، دا اعتراضات به در باندې کېږي، تاسو به ډاډه ورته اوسئ. کوشش به موږ تاسو کوو چې د اعتراضاتو نه ځان بچ کو. بیا هم انسانان یو، که انساني غلطي رانه وشي موږ به د الله نه خپله معافي غواړو، موږ به د الله نه معافي غواړو، د انسان نه موږ معافي نه غواړو. انسان ته موږ وایو چې ما نه غلطي شوې ده، چې د چا غلطي معاف کوي، د هغې غلطي معاف کولو نه ما معافي غوښتې ده. ملګرو پی ټی ایم نه د چا مخالف دی، نه د یو سیاسي جماعت مخالف دی،
نه د یو ګرو مخالف دی، نه یو د یو حزب مخالف دی. ملګرو پی ټی ایم صرف امن غواړي. پی ټی ایم صرف د هغې خلکو مخالف دی چې څوک په پښتون خاوره کې جنگ غواړي. د هغو خلکو مخالف دی چې په پښتون خاوره کې زما د مور ټکری گزارول غواړي. د هغو خلکو مخالف دی چې څوک زما پښتون خاوره کې د خپل خور بې عزتي کول غواړي. د هغو خلکو مخالف دی چې زما د ورور وینه بیول غواړي. هغه که طالب دی، که ګوډ دی، که بیډ دی، که ملي اردو ده، که امارت اسلامي والا دی، که امن کمیټي ده، که فوج دی، که څوک هم دی، موږ د هغې خلکو مخالفت کوو چې څوک زما په پښتون خاوره، د ګل خاوره، وطن خاوره، د جنت خاوره باندې جنگ راوستل غواړي. ملګرو پښتنو ته الله تعالی هر څه هغه ورکړي دي چې کم الله تعالی په قرآن کې ذکر کړي دي. سوره رحمان کې چې الله تعالی څومره نعمتونه ذکر کړي دي هغه ټول په پښتون وطن کې موجود دي. کله هم چې سوره رحمان زه وایمه، بیا زه وایمه چې دا زما په خیال کې زما د پښتون خاورې په خصوصا زما پښتون خاورې لپاره راغلی، ولې هر هغه شی پکې موجود دی، هر هغه شی پکې موجود دی کم سوره رحمان کې ذکر شوی دی. یو داسې شی هم نشته چې د پښتون خاوره کې نشته. خو بدبختانه موږ تاسو خپل سره په جنگ یو بل څوک رانه پې قبضه دی. سوره رحمان موږ تاسو ډېر رولو، خو دا سوچ مو نه ده کړی چې په دې کې پښتون خاوره ته د پښتون خاورې کې کم کم شی نشته دی چې په سوره رحمان کې ذکر شوی دی. ملګرو موږ تاسو مسلمانان یو، غیرتي ژوند تیرو، آخر نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم منو او الله خپل الله مانو. دلته به ډېر خلک راوچت شي چې تاسو کافرانی، تاسو د بل چا په ایجنډي کې راځئ. هغې ته صرف دا جواب ورکوئ چې ته ځان ته غیرتي وایې، په ولس د تا نه سل پېرې هم ځان ته غیرتي وایم. هر څه کولی شم، هر څه کولی شم، هر څه برداشت کولی شم، خو د خپل ضمیر خرڅول نشم برداشت کولی. که څوک درته وایي چې تا سره خویندې په سټیج باندې ودرېږي، ورته وایه چې د پښتون خاوره کې هغه خویندې په ولاد تاسو ډېرو ځوانانو نه ښې دي. تاسو ډېر ځوانان د خپلې مور په پړونې باندې چوپ یې چې دغه ریاستي ادارې ځینې کش کوي. تاسو د خپلې خور په عزت باندې چوپ یې چې دغه ظالمان یې لوټ کوي. هغه خویندې نه دي چوپ، هغه خویندې په میدان باندې موږ سره ولاړې دي. نن که چېرته یو خور تجارت کوي، بیا موږ ورته وایو چې ته د اسلام مخالفت کوي. د تجارت خپل خور ته موږ نه ورکوو، ولې چې موږ د اسلام نه غافل یو. خدیجة الکبرا رضی الله عنها د رسول الله وسلم مشره بیبي وه، هغې تجارت ولې کوو؟ هغې تجارت کړی دی، نو زموږ ښځو ته ولې د تجارت اجازت نشته؟ زموږ ښځې ته د علم او د مکتب، د علم او د حکمت حاصلول نشته، مکتب ته تلل نشته. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په ټوله دنیا کې په علم او حکمت کې وتلې یو ښځه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کشره بیبي ده. ټول نه زیات احادیث د هغې بیبي عایشې نه روایت شوي دي. موږ تاسو خپل تر اوسه پورې خپلې ښځې تر دې پورې کښېنولي دي چې بس د دوبي حساب ورکولی شي، په کور کې پیسې لیکلی شي، ټماټر لیکلی شي، بس دومره تعلیم پې ضروري دی. نه ملګرو، ښځه باندې دومره تعلیم ضروري دی چې که کله ته په کټ باندې پروت وي هم ستا مافي ضمیر خلکو ته بیانولی شي، هغه لیکلی شي ورته. رسول الله وسلم خپله بیبي ولې یو ګاونډي یو عیسایانه ته لیږله چې ورته ویې چې لاړه شه ته د دې نه تعلیم زده که، د هغې نه لیکل زده که. ولې چې زه کله بادشاهانو ته خط لیکم بیا پکار ده چې تی ولیکې، ولې تاکې د خیانت دومره یو ذره برابر غم نشته چې ته به ما سره خیانت کوې. د هغې ځکه رسول وسلم په خپلې بیبي باندې لیک زده کوو. په جنګ بدر کې چې کله کفار ونیولی شول، نو بیا د هغې
ولې خلاص ول ورته ووایي چې زموږ واړه بچیانو ته تاسو دنیاوي علم ورکې هغه که زموږ وړې جینۍ دي او که زموږ بچیان دي دنیاوي علم ورکې ملګرو پی ټي ایم شعور ورکوي نن پی ټي ایم خلق علم ته راوستو نن پی ټي ایم خلق خپل د اواز اوچتول ته راوستو پی ټي ایم نن د خلقو د مظلوم آواز جوړېدل جوړ شو ملګرو دلته که څوک څه هم اعتراض کوي پوه شي چې دا د دې خپل ګند پټولو کوشش کوي او یا د خپل ګند مخکې پرمختګ لپاره دی په موږ باندې اعتراض کوي یا د دې خپل ووټ بینک زیاتول غواړي ملګرو موږ پارلماني سیاست نه کوو موږ سیاست کوو پارلمان ته نه ځو پارلمان ته چې څوک ځي هغه به ځي ته د پی ټي ایم مخالفت ولې کوي په دې پورې کوي چې پارلمان ته ځي پښتون چې غواړي چې پارلمان ته لاړ شي نو هر څوک هغه تلی شي چې څوک د پښتون آواز اوچتوي هغه نشي تلی چې پښتون اوس پوه شوی دی زه چا غولولی یم زه چا برباد کړی یم ما باندې چا اور بل کړی دی د چا د وجې بل شوی دی زه د چا د وجې برباد شوی یم ملګرو تاسو خپل ډاډه اوسئ څومره هم کوشش کولی شئ د پی ټي ایم دننه تاسو خپل مضبوط کردار ادا کې په پی ټي ایم کې خپل تاسو مضبوط کردار ادا کې ځان حق پرست جوړ کې ځان نه تاسو د حق ویونکي جوړ کې که په خپل پی ټي ایم کې هم لکه زموږ پښتون علما کونسل یو غلطي ولیده په ډاډه باندې په خپل ګران مشر منظور باندې نیوکه وکړه چې دا تانه غلطي شوې ده او مشر بیا موږ ته خبر هم راولېږلو چې بالکل مانه غلطي شوې ده انشاءالله آینده به نه کیږي او دغه خلک نیوکې کوي دا د دې لپاره نه وي کوي چې پی ټي ایم موږ سمه لار ته بوځو دا دې لپاره کوي چې پی ټي ایم موږ بدنام کو خو پی ټي ایم علماء کونسل چې کم دی دا د دې لپاره نیوکه کوي چې موږ پی ټي ایم مخکې بوځو په دې وطن کې نور جنگ نه وشي مولا استعمال نشي مذهب استعمال نشي کنی مذهب په ټول برصغیر هندوستان افغانستان کې ډیر زیات استعمال شوی دی تاسو به د ډیوډ جونز کتاب پیر بغدادي کتلی وي چې څنګه د مولا لباس پښتون ومنلو د یو انګریز یې ومنلو دلته ډیر زیات پیر بغدادیان شته دی چې د مولا په جامه کې دي او ټول زموږ زلمیان غولوي او پردي جنګونو ته لیږي او زموږ میندې بورئ او زموږ میندې ژړئ ملګرو خدای لپاره تاسو هم لږ ځان ته خپل ویښ شئ ځان ته تاسو خپل لږ هوښیاره شئ تاسو خپل ځان وپیژنئ تاسو خپل ځوانان وپیژنئ تاسو خپل رهنماګان وپیژنئ تاسو لپاره څه غواړي تاسو د خلق جیل ولې تیروئ آیا زموږ څه بل مقصد دی آیا موږ چېرته څه غلا ډکا والې ده یا چېرته موږ څه بد کارونه کړي چې موږ جیل ته ځو ملګرو دا ځوانان جیل ته په دې پورې نه ځي چې بد کارونه کړي دي دا په دې پورې ځي چې په ظالم باندې ګوته اوچته کړې ده چې تا ظلم کړی دی او د دې حساب به راکوي ملګرو تاسو خپل منځ کې څومره ملګري یو بل ته عزت ورکې یو بل ته مینه ورکې دشمن غواړي چې د پی ټي ایم پښتون په یو بل منځ په یو خپل منځ کې سره وجنګو چېرته به هم موږ دا موقع دې ته نه ورکوو یو بل به موږ تاسو صبر سره کوو یو بل چا غټه خبره وکړه ابل به لږ لاندې راځي څوک چا ډېر بد ووی ابل به برداشت په ځان کې راولي که چېرته هم پښتون دا وکړل پښتون به خپل پرمختګ بوځي ابراهیم علیه السلام هم اول دا وطن لپاره خپل امن لپاره دعا غوښتې وه انبیا هم د خپل وطن لپاره دعا غوښتې دي او موږ هم دومره غافل یو چې موږ د وطن لپاره نه بلکې بله ورځ یو ملا و جمعیتي ملا و هغې ویلي و چې که چېرته په پاکستان کې نور کباړیان زیات شول بیا پوه شه چې عسکرو د ملي اردو عسکرو شکست وخوړو نو ما جواب ورکړو ما ورته وی چې الله تا برباد کا ته زما پښتون ولې غولې ته زما پښتون نور کباړیان جوړې بیا ماجر نوم ورکوې که طالبان دا غواړي چې نور ماجر شي د ماجر نوم لفظ پې راشي که ملا ته هم غواړي چې نور کباړیان زیات شي زما بچیان په کباړ په ګند کې ګرځي کباړ ټولوي نو الله د تا په عمر غر کې الله د تا رام نه ولي نه د ستا امارت راولي نه د ستا حکومت راولي نه د ستا څه راولي
کنه موږ د امارت اسلامي سره او د عسکرو سره او د چا سره هم زموږ د یو په طرف باندې نه یو. موږ وایو چې څوک د خپل مور د وطن عزت غواړي، څوک په ډاډه وایي چې زه خپل د وطن عزت غواړم، بیا زه د هغې ملګرتیا هم کوم، ښه په ډاډه کوم، نه د چا نه پې یریږم، نه د چا نه سوځېږم، نه د چا نه سترګه پټوم په دې باندې، او نه د چا نه څه زه ګیله لرم په دې باندې چې ما باندې په دې باندې اعتراض وکړي. نن د امریکې سره خو سوله کېږي، خو پښتون سره سوله نه کېږي. څوک دي دغه چې نن سبا دماکې کوي او امریکې د مطلولو کوشش کوي؟ ملګرو ویې پېژنئ، د خپل دشمن وپېژنئ چې په افغانستان کې حالات نور خرابول غواړي چې امریکا نشي لاړه او دلته پاتې شي، دغه د پښتنو وینه بهیږي. دا ریپورټونه تاسو وګورئ، په افغانستان کې زموږ په خپل د نیکو وطن کې، د پلار په وطن کې زموږ د څومره د کروندې ځمکه وه، هغه صرف 35% پاتې شوه، نور ټول قبرستان شو. ورونو دې کې څوک ښخ شوي دي؟ بل قوم نه دي راغلي، زما او ستا د وینې ورور پکې ښخ شوي دي. په افغانستان کې په ریپورټ کې راغلي چې ټولو نه زیاتې کونډې اوس په افغانستان کې دي، ټولو نه زیاتې میندې بورې په افغانستان کې دي. ملګرو تاسو ولې سوچ نه کوئ؟ ولې خپلې خویندې ځوروئ؟ ولې خپلې خویندې کونډې بورئ؟ تاسو لږ سوچ وکړئ، د خپل وطن ته خپل مور ووایئ، خپل وطن ته د خپلې مور پړونې ووایئ، خپل وطن ته د خپلې خور پړونې ووایئ، خپل وطن ته د خپلې لور عزت ووایئ، په ولا وطن به درنه خراب نشي. ملګرو په هر ډول کوئ، که څوک د کمې نظریې وي لاس سره ورکړي، صرف د وطن لپاره، صرف د وطن لپاره چې وطن موږ تاسو وژغورو. چې کله وطن وژغورو انشاءالله بیا به خپل موږ تاسو مذهب ته هم فارغوو، موږ به اصل مذهب هم موږ کوو، موږ به تاسو به ټول خپل ښه ژوند هم تېروو. ملګرو زه ستاسو نه هیله لرم چې تاسو به زما خبرې باندې کوشش هم وکړئ، اورې به هم، عمل به هم پرې وکړئ، خپلو زړونو الله د ما ته هم عمل پرې نصیب کړي، تاسو د هم عمل پرې نصیب کړي. ټولو ملګرو ته سلامونه، وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.